السلام علیکم محترم عزتمنو قدرمنو مسلمانانو ورونو امید لرم چې جوړ او روغ به او د صحت جامې به په تن باندې محترم مسلمانانو ته دغه ویډیو ته وګورئ چې په دا کې رشوت حاصل کیږي بیا به زما ستا ملک څنګه ترقي وکړي بیا به زما ستا ملک څنګه پر مخ باندې ولاړ شي څنګه به د قرآن او د الله او د رسول حکم ته غاړه کړي د حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وفرمایي د الله تعالی نالت پر رشوت ورکوونکي باندې د الله تعالی نالت پر رشوت اخیستونکي باندې بل ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک فرمایي د الله تعالی نالت پر رشوت ورکوونکي باندې د الله تعالی نالت پر رشوت اخیستونکي باندې د الله تعالی نالت د دې په مابین کې چې کم ګرځي دید وسره جوړي پر دغه سړی یعنی دلال باندې د الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وځي کې فرمایي چې رشوت ورکوونکي رشوت اخیستونکي دا دواړه به ورته داخليږي یعنی دغه دواړه به جهنم ته داخليږي باید چاته رشوت ورنکو او نه رشوت ته چا نه واخو ځکه دا د الله رسول په خبره کې څه شک او شبهه نسته کم سړی چې رشوت ورکوي رشوت لپاره لار خلاصي او کم سړی رشوت اخی ظلم کوي دا دواړه به جهنم ته داخليږي